بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در رب کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکې. الله پاک مو خوشاله آباد ساته. الله پاک دې موږ تاسو ټول د هر قسمه درد نه، د هر قسمه مصیبت نه، پریشانی نه، ټینشن نه الله پاک دې موږ تاسو ټول ساتي. والله پاک دې زموږ استاد ټول دعاګانې د قبول کړي او څومره چې زموږ استاد ټول حاجات وي دا ټول د الله پاک په احسن په ښکلي او بهترینه طریقې سره دا پوره کړي. زه نن ستاسو خدمت کې حاضر یم د یوې نوې او خاص وظیفې سره. محترمو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده د خالي د ورځې وظیفه ده. دا وظیفه د حالي په ورځ او دغه رنګې د اتوار په شپه دا محترمو دا موږ تاسو را وظیفه کولی شو. زموږ چې کومه نن وظیفه ده نو دا وظیفه ده د سورة الکوثر وظیفه ده. سورة الکوثر د قرآن مجید د ټولو سورتونو نه ټولو کې وړوکی سورت دا سورة کوثر دی او په ټولو سورتونو کې ډیر زیات مختصر دی او دغه رنګې هر چا له محترمو سورة الکوثر ورځي، که نارینه دي که زنانه دي که ماشومان دي که هر څوک دي نو همها د سورة الاخلاص نه بعد ولا سورة الکوثر محترمو دا په یاد ورځي. یاد ساتئ محترمو چې سورة الکوثر کې صرف 3 آیتونه دي، صرف 3 آیتونه. نو کله موږ دا وظیفه وکړو د اتوار په شپه باندې ان شاء الله العزیز الله پاک به زموږ استاد ټول کارونه دا به حل کوي. الله پاک به زموږ استاد ټول مشکلات دا به ختمي. که نوکری د الله پاک نه غواړئ، که حاجتونه د الله پاک نه غواړئ، مشکل ختمول غواړئ، دغه رنګې د واده لپاره، دغه رنګې د کویډن لپاره، د نکاح لپاره چې څونه محترمو مسایل دي د ټولو لپاره کولی شي. یاد ساتئ محترمو چې موږ به وظیفه پرېږدو نو ځکه محترمو چې وظیفه پرېښودل دا مایوسي ده، دا محترمو ګناه کې به راځي. یو انسان د الله پاک د در نه مایوسه شي، د الله پاک د در نه مایوسه کېدل نه دي پکار. کله موږ وظیفه وکړله په دې ښودلې شوې طریقې باندې نو کو اثر یې ونه کو بیا د وظیفه وکړه، کو بیا یې اثر ونه کو نو که ته څه ګناه مونه کې د ګناه به پرېږدې بیا د وظیفه وکړه. لیکن محترمو وظیفه د خپل اثر د لازمن هی او ډېره زیاته بهترینه وظیفه ده، ډېره زیاته اعلی وظیفه ده. نا امیدی کفر ده، نا امیدی محترمو دا گناه ده. په هر حالت کې به الله پاک نه خپل حاجت دا غواړو. دعا به کو چې پروردګار زما د حاجت د پوره کا. که چېرته زما قسمت کې نه یا دغه رنګې زما قسمت کې وي هو خیر پکې نه یا زما پروردګار خیر پکې واچوي او مال راکړي. زمونږ چې کومه وظیفه ده د سورة الکوثر د هغې ترتیب او طریقه داسې ده چې کله د حالي ورځ دا تیره شي، د هفتې ورځ تیره شي او دغه رنګې د اتوار شپه دا محترمو دا شروع کېږي. نو موږ به داسې وکړو چې 2 رکعته نفل به وکړو. چې کله موږ 2 رکعته نفل وکړل په لومبي رکعت کې سورة الکوثر 11 پیرې، په دویم رکعت کې سورة الکوثر 10 پیرې، 2 رکعته برابر شو. بیا به د هغې نه بعد سورة الکوثر 80 پیرې ووایو، 70 پیرې. چې کله 80 پیرې برابر شو بیا به د هغې نه بعد 2 رکعته نفل وکړو. لومبي رکعت کې به 11 پیرې سورة الکوثر، په دویم رکعت کې به 10 پیرې سورة الکوثر، 2 رکعته برابر شو، سلام به وګرځو. بیا به سورة الکوثر 80 پیرې ووایو. دغه رنګې ورپسې به 2 رکعته نفل بیا وکړو او په لومبي رکعت کې سورة الکوثر به 11 پیرې، په دویم رکعت کې 10 پیرې. چې کله سلام وګرځو نو په ناسته به 80 پیرې سورة الکوثر ووایو. بیا به د هغې نه بعد 2 رکعته نفل وکړو. یو رکعت کې لومبي کې سورة الکوثر 11 پیرې، په دویم کې سورة الکوثر 10 پیرې. چې کله سلام وګرځي د هغې نه بعد به 80 پیرې سورة الکوثر دا به ووایو. بیا محترمو درود شریف به ووایو. د دې وظیفې نه مخکې مې 11 پیرې درود شریف وروسته درود شریف دی. چې کله وظیفه پوره شوله بیا به دعا وکړو، بیا به الله پاک نه سوال وکړو اے پروردگار تعلیم بذات الصدور
د هر چا حاجتونه د هر چا مشکلات مصائب مشکلات تکالیف تا د پته ده نو زمونږ دا مشکلات د حل کې زما کا مسله ده دغه مسله حل کې نو خپل مسلې د محترم الله پاک ته اور وړاندې کوي الله پاک به ستاسو په ژوند کې خیر او برکت واچي الله پاک به ستاسو ټول حاجات د پوره کړي محترمون زمونږ وظیفه شوله د سورۃ الکوثر حواله سره او سورۃ الکوثر پاورفل وظیفه ده په خپل مو کې مرګرو سره شیر کړي الله پاک مو انشاءالله آباد ساته منګلا اجازه راکړي ان شاء الله العزیز راتلون کی ویډیو کې به ملويږي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته